نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل وی تیر امتونو کې یو سړی و چې کله هغه ملک الموت راغی اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام او داغه نه روح قبضه کو نو د اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د سړی نه یو تپوس کو وی اسی چرته یو نیکی دي چرته کړي د پجوان کې اصل ډیر زیات ګناګار نو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل وی چرته نیکی په ژوند کې کړي دا دې سړي ورته نه دی راته یاد چې ما چرته نیکی کار کړی دی بیا دې ملک الموت تپوس کوي ښه سوچ وکړه چرته په ژوند کې یو نیکی کړي دا سوچ پې وکړه دغه سړي چې ځان سره سوچ وکړو نه نور خو راته نه دی یاد خو یوه خبره راته یاده ده صرف یوه خبره راته یاده ده وی کومه وی ما به تجارت کو کاروبار مې به کوم نو ما به په تجارت کې د خلکو سره نرمي ډېره کوله د خلکو سره ما نرمي کوله څنګه نرمي به دې کوله وی چې کله به ما د خلکو نه پیسې اخیستلې که نه شمې به په خرڅ کو پیسې به ترې اخیستلې نو که چېرته مالدار و نو د هغه سره مې به ښه سلوک کو په خوش اخلاقۍ باندې په خوش طبیعتۍ باندې هغه ته مې پکې څه ناڅه شه پرېښود هغه پیسې مې به ترې د هغه نه واخیستې خو که چېرته یو سړی به تنګدسته و غریب به و لاچار به و طاقت به یې نه کېده او ما پې شی خرڅ کړی و نو چې کله به ماله راغی او ما ته به خپله عجزي بیان کړه چېرې ستا نه مې داسې اخیستې خو پیسې را سره نشته دی نو ما به داسې کار کو چې یا مې به ورته دا ټولې پیسې پرېښودې چې زه ته غریب یې ونه شي راکولی دا ټولې مې درته څه کړي معاف کړي یا مې به ورته صحیحه پرېښودله چې زه دومره تیرا کو دا دومره درته څه شوي پاتې شوي نوره نیکي راته یاده نه ده خو په دې کاروبار کې به د خلکو سره دا ښېګړه کوله چې کوم لاچار او غریب به و نو ما به ورته پیسې پرېښودې چې نه شو به راکولی بس دکه یوه نیکي راته رایاده ده بل ما چېرته ښه کار نه دی کړی چې کله دا خبره الله تبارک وتعالی واورېدله که نه چې دوی ما د الله په بندګانو باندې رحم کړی ما د هغې سره ښه کړي دي فورا الله تبارک وتعالی اسرائیل علیه السلام ته وحي وکړه ملک الموت ته وحي وکړه د ده سره په ځان کتن کې نرمي وکړه د ده سره په روح اخیستلو کې نرمي وکړه ځکه چې ده زما په بندګانو باندې رحم کړی او نرمي کړي زه ډېر غیرتي ذات یم چې زه په ده رحم وکړم زه ډېر غیرتي یم د ده نه د زما په بندګانو رحم کو نرمي کوله زه خو ډېر غیرت لرم د ده نه زه به په ده باندې رحم وکړم دی جنت ته بوځه روح دې په اسانۍ سره واله نو په معاملاتو کې خو به یو دا کوي چې د خلکو سره به څه کوي نرمي کوي